ډاکټر لکه لاړې پخوا ډاکټري څومره مقدسه پیشه وه شکر د ټول نه یادو اوس هم پکې نیکان او صالحان شته لیکن ډاکټر نه پخوا به ډاکټر مریض ته کتل دارو اوس ډاکټر د مریض جیب ته ګوري مالدار دی که غریب دی مالداري اکسرې وباسه مالداري ورشه الټراساونډ ورشه دا ټسټونه دا بلا پیسې ده نه او بیا د هغه دارو درته لیکي چې هغه د کمپنو والی په بهترین دارو چې ملټینیشنل کمپني د هغې به په 200 کېږي او تا ته د دې ظالم پکې خپل کاروبار دی د 600 بېکاره دارو دی یو زنانه راته قصه کوله ماشومان یتیمانان بچي ورته پاتې وي غوا به مې ساتله په خپله به تلم په پټو کې به مې ګیا کوله په دې سر به مې راوړه یتیمانان بچي مې پال ساتل غوا به مې وه پیمه مې ترې ولاغېشتل او غوړي مړي به مې خرڅول دا بچو دپاره او په دې ګیاګانې به مې کولې دغه یتیمانانو بچو دپاره او غوا مې وله ساتلې وه پکې یو ناجوړه شوه غوا مې خرڅه کړه ډاکټر له لاړمه د غوا پیسې رانه هغه ظالم ټولې ووالې ته د خدای نه نه یېرېږې ته به خدای له د قیامت پر ورځ څه جواب ورکې ای ظالمه چې پردي مسلمان جیب لوټ کې پردی یتیمانانو دې تباه کړل پردی کونډه دې غرقه کړی ډاکټر صاحب ای ظالمه ضرورت ورته نشته ولې اکسرې لیکې ضرورت نشته ولې الټراساونډ ظالمه چې د 200 په دارو ښه کېږي 600 ورته ولې لیکې ولې ظلم کې ټول حرام خواره دي د خدای نه نه یېرېږي غلاګانې ډاکې زما د خدای د کور د جومات نه خلک غلاګانې کوي زمونږ طرف ته خو ورشئ د جوماتونو نه سولرې کوزئ او د شپې یې وړي بیټریان یې وړي هغه شی سره هغه چې کوم هغه مشین دی یو پی ایس نه هغه بیټریانو ته څه دی انورټر هغه تخته یې وړي د خدای د کور نه نو چې یو سړی په خدای ورځي او د خدای د کور نه غلا کوي زه ورته څه دا د خپلو بچو دپاره بچو له رزق ګټئ او ځان له اور ګټئ بدبخته حرامخوري کې پردی ونوئ او کور ته یې راوړئ ولې داسې کې دی تا له کرلې داسې رسول الله مبارک لی او صحابی راغی وی صاحب که د الله په لار کې جنګېږم مخ په مخ او زه شهید شم کم خوا به ځم وی جنت ته چې لاړ وی دې خوا آواز کې ورته وی تاسو وی ما دغه وی که ته د خدای په لار کې د کافر سره جنګېږې او مخ په مخه تښتې نه او شهید شوې او بالفرض بیا د خدای جمدی کی او بیا جنگیږي او بیا شهید شوی او بالفرض بیا د خدای جمدی کی او بیا جنگیږي او بیا شهید شوی چې دونه پر دې حق در باندې پوری د دې ګوتې د بند عمره نو جنت ته نشي تللی وی اوس جبریل راغی او دا خبره ماته وکړه دکاندارانو نه به مال یوسو په قرض بیا پیسې نه ورکوم لکه ولې خدا دکانداران خواران د غریب په ګاډۍ پیاز خرڅوي خلک یې ته قرض یوسي بیا پیسې نه ورکوي ګیا خرڅوي خلک ته قرض یوسي بیا پټېږي پیسې نه ورکوي دکاندارانو نه پشي یوسي قرض راکه راکه بیا چې نه ورکوي نو خو غریب شرمېږي چې ما خو پیسې پورې رانه په ډېرې کې اخره کې تی وخوري دا ولې موږ به خدای له نه ځو موږ به قبر له نه ځو موږ به آخرت له نه ځو خپل مال حلال ګټه قسم دې لږ حلالو کې چې کوم برکت دی په ډېرو حرامو کې هغه برکت نشته حکومت خلک حرامو ته جوړ کړل بجلی کم ځای ته ورسوله د بیل د ورکولو نه خلک وویستل کم ځای ته بجلی لاړه ورشه ګیس کم ځای ته ورسېد او وروسته روزه او عوام لږ ګزاره وکړې تا خدای غرق که نور څونه ګزاره وکړو وینې دې زمونږ اوس کلې خدای م تباه کړه ګزاره وکړه ګزاره څنګه ګزاره څه ته وایي ورشه ټیپر پسو شو ټماټر دې پسو شو
او بجلی بل هر میاش په خوا به چېرته کال کې او بجټ په جون کې پیش کېده نو په هغې کې به ګراني راتله. اوس هر 10 ورځې پس ګراني، 10 ورځې پس پیټرول کا بم ګرا دیا او ډیزل کا بم ګرا دیا او پیټرول ګران شو، پلان کې ګران شو، خلک یې تباه و برباد کړل. زه وایم چې دا ډوډۍ دا رزق د چا لاس کې ووایې، شوق سره ووایې، داسې نه شوق سره ووایې د خدای لاس. یعنې دا دیاړي مار خواران به څه کوي؟ یو سړی دی مړه 1500 روپۍ 600 روپۍ یو ګلکار دی 1200 روپۍ اخلي، کله مزدوري وي او کله نی. او دا خواران سار روزي دی ګاډو ته او دی دکاندارانو ته او دغه خپل مال ته نیم ورته څښا شي غریبانانو ته. دا دکانداران دي خواران پردو ګاکونو ته ګوري، څوک به راشي او څوک نه.